کم سړی چې خپل ولی پرېږدي دا به جنت ته داخل نشي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ایمان لري په الله باندې، څوک چې ایمان لري په آخرت باندې، خپل ولی دې نه پرېږدي. وما من اهل بیت یتواصلون فیحتاجون. کم خاندان چې په خپل کور کې خپل په منځ کې صله رحمي او محبت او الفت معامله سره کوي، دا خاندان به هیڅ کله محتاج نشي. په کم کور کې چې اتفاق او اتحاد وي، دا کور به هیڅ چاته محتاج نشي. د نیک اعمالو میوه چې دغه صله رحمي ده. د نیک اعمال میوه صله رحمي پالل دي. صله رحمي دشمن غمګین کوي چې څه کوي د چا سره یې کوه، د الله د رضا دپاره یې کوه. بل چا د خوشحالي تمه مه لره، بل چا د شکریا تمه مه لره، او د بل چا د بدلې او د عوض تمه مه لره، بلکې بدله او عوض د الله جل جلاله څخه غواړه. د صله رحمي څخه مراد دا ده چې ته د خپلو قربانو، رشتې دارانو، دوستانو سره ښه تعلق قایم کې او په خپل په مابینځ کې په اتفاق او اتحاد سره واوسیږئ او په درد، خوشحالي او غم کې شرکت سره وکړې، مدد یې وکړې. کم کسان چې خپل ولی پرېږدي دا به جنت ته داخل نشي، هېڅکله به جنت ته ولاړ نشي. چې صله رحمي پرېږدي د خپلو قربانو سره، د خپلو عزیزانو سره، د خپلو دوستانو سره، چې دی صله رحمي نه کوي، دا به جنت ته داخل نشي. ما درته وویل چې صله رحمي څخه مراد شی ده، هغه د قربان، رشتې داران دغه سره ښه تعلق قایم کول او په خپل په مابینځ کې اتفاق او اتحاد سره اوسېدل، په درد، غم، خوشي په دې کې شرکت سره کول، مدد سره کول دي.